چې کور کې سره روان دي نو ستا ته چې خپل د دې کور هغه د دیني او ایمانی معاشري او ماحول قایمولو سوچ او فکر کړی او که نو کړی کنه دنه د کور چاپتیوالی کې دنه نوم د مسلمان او د مؤمن پروت دی دنه ټول عادات او طریقې رسم او رواج او ورځ او شپه لباس او ناسته او ولاړه هغه ټول د غیر مسلم روان دي الله رب العالمین به دې ټول تپوس کوي فكلكم مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته اذا كنتم مسلمانانو د دې وجه چې کله سره د قرآن او د حدیث مطالعه کوي نو دا خبره و تاسو ته ښکاره شي چې د خپل اولاد د ایمانی او دینی تربیت سوچ او فکر ساتل دا د انبیاء سنت دی انبیاء کرام علیهم السلام سره په خپل زندګۍ کې د ټول د اولاد متعلق د ټولو نه اهمه ذمہ داري هغه ده چې زما د اولاد د الله په دین باندې سره څنګه تعلق د رب العالمین د بندګۍ د دې څه حالت او کیفیت دی د دې د ایمانی هغه لیول کم حد باندې دی بس دغه سوچ او فکر ابراهیم علیه السلام چې کله مکې ته هجرت وکړو او خپل بیبي ام هاجر او اسماعیل علیه السلام راوستل لالانا د خپل اولاد او د اهل عیال لپاره د دنیاوي دعاګانو سره سره هغه د ایمانی او د اخروی تربیت او فکر دی وسره سوي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء یا الله ما مزگزار جوړ کی زما اهل عیال زما اولاد مزگزار کی بچا کی وای چې الله ما د بت پرستای نه بچ کی او زما اولاد د بت پرستای نه بچ کی یا الله چرته په بت پرستای کې په شرک مبتلا نه کی اهم فکر هغه سره سره د دنیا د فکر سره سره د آخرت او د ایمان فکر د یعقوب علیه السلام متعلق الله قرآن مجید سوره بقره کې الله وایي چې کله د یعقوب علیه السلام د مرګ وخت نږدې شو نو خپل بچی راجم کړل او د هغې نه یو تپوس کوي یو فکر دی ورسره یو سوچ دی ورسره دننه په زړه کې یو درد لري او د هغې اظهار خپل بچو ته کوي الله وایي ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون الله يا خلق آيات آخر دين کے حاضر و موجود ہوئی کله چې د یعقوب علیه السلام د مرګ وخت رانږدې شو کله چې هغه خپل بچونه یو تپوس کوي وصیت کوي چې ما تعبدون من بعدي ای زما بچو زما د مرګ نه بعد ستاسو د الله د دین باندې څنګه عمل وي د الله د دین سره ستاسو تعلق څنګه وي بندګي او عبادت د چا کوي نو اولاد ورته سوي چې نعبد الهك واله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا اے بابا جانا مستا پجون کې د الله په دین باندې کړهولارو توحید عقیده او شرک نو ځان بچ کړو د یو الله بندګي کولا ستا د مرګ نه بعد د الله په دین باندې بکلک او قائم ولارو د یو الله بندګي وکاو هغه اله هغه معبود چې هغه د ستا رب دی د ستا د پلار نیکو د ترو ابراهیم او اسماعیل او د اسحاق رب دی اله واحد چې یو الله دی دا ما سوا څوک حقدار د بندګۍ او عبادت نشته واحد لا شریک تنها رب دی ونحن له مسلمون او بداغي الله هر حکم ته غاړه ایښودونکي او تابع کېدونکي ویو موږ خپل ژوند د الله د دین مطابق پتیرو انبیاء کرام علیهم السلام سره د خپل اولاد متعلق د دنیا فکر نشته چې زمانه بعد په داخله زما بچی خوري بسو دا فکر نشته چې دوی به اوسېږي کوم ځای کې دا فکر نشته چې دوی دنیاوي تعلیم به سکیږي دا فکر نشته چې دوی به کورونه هغه به د خاري او که د ګټو به یو که د لینټر به دا فکر
فکر نشي چې زمونږ د اولاد جیدادونه به څومره وي، پیسې او بینک بیلنس به څومره وي. فکر چې دی، درد چې دی، هغه یو فکر دی، یو درد دی چې زما د بچو د الله د دین سره تعلق به څنګه وي. د هغې د دیني او ایماني فکر دی. د دې د وجې د مور او پلار د اولاد متعلق په ذمه دارو کې او د اولاد په بنیادي حق کې لومړنی حق دا دی چې مور او پلار د خپل اولاد د دیني او د ایماني فکر سوچ وکړي. دا درد ورسره وي. د دې وجې زما ورو په مور او پلار باندې د هغوی په سټ کې د ټولو نه لوی امانت، د ټولو نه لوی مسؤلیت هغه د خپل اولاد ایماني او دیني تربیت دی. دا ډېر لوی امانت دی. دا اولاد د رب العالمین ما او تا سره د رب العالمین ډېر لوی امانت دی. الله به د امانت تپوس کوي چې دې امانت ته حفاظت کړی او که دا امانت دې ضایع کړی او دغسې درنه خراب شوی دی. د دې مسؤلیت په ما او تا الله له جواب ورکړي. څنګه خیال دی مسلمانانو؟ د اولاد د تربیت متعلق چې کوم بنیادي مرحله ده دا به د کوم ځای نه شروع کېږي؟ مولوي صاحب لمونځ وکړه. فضح د اولاد د تربیت سلسله به کله شروع کړي؟ مور دی حاجي صاحب ستا د کومه ډالۍ چې چې راکړي حاجي د مور او پلار دعوت په کار کې چې اولاد له صحیح تجربه حاجي اول نکاح داسې کول مطلب چې مور یې د اولاد د تربیت چې کله بحث کېږي کنه زموږ سوچ کې دا راځي چې اولاد کله دنیا ته راشي د 2 کالو 3 کالو 4 شپږو 10 کالو شي نو بیا وایي د دیني تربیت سوچ پکار دی، فکر پکار. حالانکه د الله اولاد د تربیت مرحله بنیادی حق د اولاد ایمانی او دینی تربیت حق وره مرحله نه د اولاد په مور او پلار لومړنی حق د ایمانی تربیت د دینی تربیت دا د شپږو کالو 10 کالو عمر نه شروع کیږي. اولاد چې لا دنیا ته راغلي نه او د هغه د دنیا د راتلو سنخه او نښان نشته نه موجود او د مور او پلار لا تر اوسه پورې واده نه دی کړی. د دغه ځای نه د اولاد د ایمانی او دینی تربیت مرحله شروع کیږي. او دا څنګه دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. حدیث د بخاری مسلم دی. ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي چې الله رسول فرمایي چې د نکاح په باب کې نه د نکاح په باب کې چې کله د نکاح کوله کنه نو کزان ته د خپل د نکاح بندوبست کوو نو د نیکې ښځې کوشش وکړه، د دیندارې ښځې کوشش وکړه. او که چېرته د کور سربره هغه د خپل اولاد لپاره د انګور او د ښځې بندوبست کوي نو چې ټول لومړنی د هغه لپاره د نیکې صالحې دیندارې نیک سیرت او نیک صورتې زنانه انتخاب وکړي. د الله رسول فرمایي تنکح المرأة لأربع دنیاوي دنیا کې چې کوم خلک نکاح هغه په څلورو بنیادونو باندې کوي. لمالها ولجمالها ولحسبها. عام طور باندې د نکاح په باب کې د نکاح په معاملې کې دنیا والا خلک هغه یا څه ته ګوري، مال ته ګوري چې جنای مالدار ده او کنه ده، مالدار کورنۍ سره تعلق ساتي او کنه ساتي، بس مال یې سره کړی. دویم نمبر باندې لجمالها حسن او خایسي ګوري، جنای خسته ده او کنه ده. دریم نمبر باندې لحسبها داغي حسب او نسب ته ګوري، خاندانی سټیټس ته ګوري. دا فکر نشته چې د جنای نیک سیرت او نیک صورت دا او کنه ده، دیندار دا او کنه ده، ایماندار دا او کنه ده،
خو سوچ او فکر عام طور باندې د دنیاوي رشتو مال خایس حسب او نسب دی او سرونو باندې الله رسول وی ولدینها د دین په بنیاد باندې د ایمان په بنیاد باندې هغه خلک د رشتې انتخاب کوي او دا صرف د ښځې لپاره نه بلکې د سړو لپاره هم دا مسله ده د الګ کور والا هم په دې چکر کې دي چې مالداره خسته حسن والا ملاو شي اوچت نسب والا ملاو شي جنای والا هم په دې سوچ کې دي چې چېرته د مالدار کور نه د الګ رشته راشي یا چې کوم دی یو غټ پوسټ باندې ډاکټر دی او افسر دی او هغه راشي یا چېرته یو لوی خاندان او نسب والا رشته راشي نور دې ته سوچ او فکر نشته سړی ایماندار دی او کنه دی دیندار دی او کنه دی نیک سیرت دی او کنه دی نیک کردار دی او کنه دی وای دا دې په بلا ولګي بس د دې سوچ نشته سوچ هغه دغه خبره ده نتیجه سره راځي یو بد کردار او بد عمل انسان د خپل لور پر رشته کې ورکی مال یې اسره کړی او دې اسره کړی و حسب او نسب یې اسره کړی دا هغه جنای ډیره نیکه صالحه جنای د هغې زندګي تباه شي بل طرف ته سړی وګوري ښه نیک او صالح هلکي دیندار او تقوادار او پرهیزګار هلکي رشته ورله هغه په مال په بنیاد باندې وکړي د حسن په بنیاد باندې وکړي هغه د نسب په بنیاد باندې وکړي نو بس الصاحب كالصاحب انسان چې چا سره ناس په پاس کوي چې دغه ناس سره کوي نو بس ډېر زر هغه سړی بد عقیده شي بد عمل شي حرام خور شي ځکه د هغې ښځې د هغې ایماني تربیت نه دی شوی د هغې دیني تربیت نه دی شوی د هغې سوچ او فکر دنیا د دنیا د هغه بیا د خاوند د حرام مطالبې ډیمانډونه دا فکر نشته چې زما دا خاوند د دې حیثیت طریقه نه لري دا چې کوم ډیمانډ کوم دا دې ماته په حلالو باندې مهیا کولی شي او کولی شي کولی نتیجه سره راوځي چې اولاد هغه بیا بیکاره پیدا کېږي اولاد څنګه دینداره پیدا شي څنګه نیکان او صالحان پیدا شي د لومړی هغه په رشته کې د نیکې صالحې بیبي انتخاب کوي بیا د الله رسول وایي ولدینها د دین په بنیاد باندې رشته حدیث کې راغلی الله رسول وایي من خطب إليكم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه چې کله ستا لور ستا خور ته یو داسې کس رشته راوړېږله چې صاحب دین دی دیندار انسان دی خو صرف دیندارۍ باندې کار نه چلېږي وخلقین ښایسته اخلاق والا دی علم یې خو ډېر حاصل کړی دی خو بد اخلاقه دی بد کرداره دی نه دو صفات پکې ضروري دی لومړی صاحب دین دی دیندار دی دویم صاحب خلق ښه اخلاق والا دی فزوجوه خپل دا لور خور ورته په نکاح کا که دا دوه صفات پکې نه وو تا رشته ورکړه که د الګ و که د جنۍ وه د الله رسول وایي النکاح رق فلینظر احدکم این یضع کریمته نکاح دا خو یو غلامي ده د نکاح دا رشته دا تعلق دا یو غلامي ده